बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ګرانو قدرمن اوریدونکو او د سونو پښتونخوا ریډیو اوریدونکو او کتونکو دا وخت پروګرام اوري اکس پښتونخوا پروګرام تاسو اوري د هر پیر او نه پرز ما خامش پګونه تر 2 بجو پورې دا پروګرام دا نشریات چې کوم دا وخت اوریدل کیږي اف ام 89.4 او په قبایلی سیمو کې په خصوصي توګه دا پروګرام تاسو اوري په اف ام 96 باندې نیغ پنیغه دین علاوه دا پروګرام نه صرف تاسو اوري د هوا په چپو بلکې دا کته شي د ډیجیټل میډیا د لارې او هغه د سونو پښتونخوا زموږ فیسبوک پیج او ورسره زموږ غوړیدونکو چې دا وخت په خبر نه بهر روان دي یا په خبر تر روان دي او د سونو پښتونخوا نشریات اوریدل غواړي نو سونو پښتونخوا موبایل اپ باغی باندې هم دا پروګرام تاسو اوریدې او کته شي د نه علاوه زموږ غرونه خويندې چې دا وخت په بلوچستان کې دي کوټه کې دي او د پښتونخوا आवाज اوریدل غواړي نو په کوټه کې هم دا پروګرام تاسو اوریدې شي اف ام 89.4 او اف ام 96 باندې نیغ پنیغه دا وخت پروګرام کې نن تمهید بالکل نه تړم ځکه چې نن موږ سره پروګرام کې چې کوم ګیسټ دي مونږ اکثر وایو چې اکس پښتونخوا پروګرام چې کوم دي کومه اغه هیروز راولو یا اغه کسان راولو کوم چې د دې صوبې فخر دي او په سناسه طریقه د دې صوبې د پاره داسې ګامونه پورته کوي چې د دې صوبې مثبت اړخ دنیا ته وخی خدا خوره کبونګ د لوب په دنیا کې ونه دی خوره ډیر زیات مونږ پیدا کړی دی کغه بیا د خیبر د پیښور ذکر کو په خصوصي توګه نو پیښور دی خوري او د پیښور د یو علاقې دا سره چې هغه د سکواش د باره پیجندل کیږي یا چې د هغه علاقو نمونه هغه علاقې نوم غستل کیږي نو سکواش په مایند کې راځي کرکټ په مایند کې راځي خو سکواش په خاص توګه د سکواش کې د خیبر پښتونخوا د پاکستان ثاني نشته د کې هیڅ شک نشته نن مونږه هم په دې سټوډیو کې ما د باره خوش قسمتي خبره داسې ده چې دواړه د یو خاندان د یو کورنۍ او د یو لوبي سره تعلق لرونکي او دواړه د دې صوبې د پاره غټ فخر او دا وخت د پاکستان چمپیونز او هغه زه بچو وایم چې مونږ نن کوشش کړې چې یو عہد تاسو سره شریکو د ارلی 1990s والا سیزونه او د 21وی سنچري چې کوم ټالنت ته هغه مونږ تاسو ته خایو چې څنګه په یو فیملی کې دومره ټالنت دی چې هغه د یو مدیر سره روان دی خو هغه خپل هغه اعزاز او د صوبې د پاره هغه چې کوم دا غي هغه هلي زلي دی او هغه فخر موقع چې موږ ته جوړي ریسنټلی به تاسو په ټي وي چینلز کتلی وی چې په هر ځای کې انډر 23 ورلد سکواش چمپیون نور زمان او د هغه په اړه باندې ډېر چرچې په سوشل میډیا باندې دا وخت ما ته ټي وي سکرین لګیدل په غیبان هم د میچز روان دي یو ډیر نوم جوړ کو د خیبر پښتونخوا او هغه دغه په شاته یو بل سټوري څنګه راغلی د پای خبرې کو خو نور زمان څوک دی دغه شاته چې کوم سټرګل لري یا چې کوم کس سټرګل لري یا چې نوم جوړ کړی دی صوبې د پاره دغه نوم نشو هرولې په سوزل مونږ پروګرام کې راغوخته خو مونږ نن راغوخته چې نن مونږ د نکن وسی تر خپل منځ کې مقابله وکړو او لکه شانتي معلومات والو چې دا سکواش بیسیکلی د دې په جنټیکلی دا ډیزیز کې دی او څنګه چل السلام علیکم سر وعلیکم السلام څنګه ډیر مننه سر چې تاسو رااله ایم سو ایکسایټډ چې تاسو نه مونږ همیشه ځان لا انټرویوز کوو کنه سر نن تاسو په مقابله کې تاسو بالکل ینګ ټالنت چمپیون ناشته او هغه تاسو نو سره څنګه لګی درته الحمدلله ډیر خسته او زه ډیر خوشاله ما چې د مانو سره سره ناشته او ټول مخې خدا دې مانن 50 کاله مخې 1975 کې ورلد ټایټل ګټلو پاکستان لپاره او درې کال ز نمبر 1 پاتې شوم بیا یو لس کال پورې ز نمبر 2 ما اور 130 انټرنیشنل ایونټس ما ګټلې دي او نن افټر 50 ایئر زمانو سه کوم دی هغه هی بیکم ا ورلد چمپیون یس دا خو ما پر ډیر اعزاز خبره ده بالکل او دا زموږ ټول پوره صوبې پوره پاکستان د پر اعزاز پاکستان لپاره صوبې لپاره کدا یو فیملی راو چې ما کم زمان دي د والد صاحب دی هغه انټرنیشنل جونیئر پلیئر دی جونیئر کې هغه هانګ کانګ سنگاپور ملیشیا منور زمان بیا هغه نه کشر منصور زمان هغه نه کشر منیر زمان ډېر انټرنیشنل پلیئر هغه دی منصور خو پکې بیا ایشین چمپیون پاتې شوی دی سیف گیم ګولډ میډلست دی نو الحمدلله بیا دا دغه بچیم لګیا دی دا مشر زوی کوم د منور زمان دا دغه زوی دی اند د شروع نه باقي سټوري به د خپل وکي بالکل باقي سټوري به د خپل خبره زه دا خبره کولای شم چې جی ایم پراود زه خوشاله مکه
اوس زما کوم نوم خو بټ هغه دیکھې یو نوې لایف سر دا خبره ویل کیږي او دا خبره ویل کیږي چې مشران کم ټریک ونی سي نه باندې کشران رواني نور زمان با سر به خبره کو د دای څنګه انسپریشن رالو سر که تاسو را دوه چې تاسو انسپریشن سو کوغه ټایم ګوره ما حواله سیبو زما دا نیکو آل انډیا چمپیونو زین خان هغه د فیملی لوبو زموږ فیملی لوبو دی او باقی فیملی لوبو خو دی ډیفینټس بٹ ما تقریبا شپږ وو غنټه ډیلی ټریننګ کولو ټیک دی استاد جهانگیر وګوري یا جانشیر وګوري هاشم خان وګوري دا دومره هارد ټرینر پس بیا انجریز دي موږ انجرډ زو انجرډ ما جانشیر انجرډ دی هغه ډوړه نیز بدل کړی دي ما هیپس جوائنٹ بدل کړی دی خپل بیکاز وی هاف یوز موږ خپل باډی نه ایکسس کار واخستو دا موږ ته دا څنګه د ملاو شو کې یار کمر زمان دا زوی دی دا با پلیټ کې ورته ملاو شو کہ دا پلیٹ کې ملاوي دي نو پکار دي ما درې وړه ځامن ورلد چیمپیون بالکل ٹھیک دی کنه دی ور ټاپ پلیئر نو ډاوټ بٹ نو سه راغو نو سه وجه راغو دا نه کې چې ما ورته اگر خپل هغه ترانسفر هغه ورک اوټ کړي مهنت کړي دي ٹھیک شو او الله تعالی هو څوک مهنت کوي ورکي او هغه سر تاسو به ته مخ کې به بوزي ورلد ټایټل ګټل څه آسان کار نه دی هغه د خپل مهنت خپل هر او دیکھ ډېر شونه شامل کی یو هاف ټو منټلی سترونګ ستا سپیډ خ پکار دی ستا باډي کې سټرنث پکار دی فلیکسبিলিټي پکار دی کنسنټریشن پکار دی نو دا ټول شونه جوړور کې بیا دا هارد ورک وړي خپل لایف ډیفرنٹ لایک ما یو ډیسپلین لایف دی یو داسې دی چې زه وختي ودکېږم 9 بجې ودکېږم او 5 بجې سهار پاسم کوم چې سپورټسمن this is my life کې بالکل دیکھې دا سیکنډ آپشن نشته 99% امریکا کې ما جرمني جاپان چرته هم زما بٹ 99% کوشش کوم کې زه وختي ودشم او وختي پاسم او دا هابټ دی زما او سر دا ډېر ښه هابټ دی ډېر ښه هابټ دی او بل دا چې د سپورټسمن دا لکه دا دغه سره تړلی وي او که دا ونه شنو زما په یو ښه سپورټسمن نه شي کېږي ډیسپلین اورګنایز مهنت ایمانداری او برنامه دعا بالکل سر تاسو چې کوم سټرګل یا تاسو چې کوم سفر دی دای طرف ته برازو خنن مونږ اوریدونکو ته کتونکو ته دا وایو چې د سکواش د لوب سره تعلق لرونکو د دې فیملی داستان د 1975 نواله اوس پورې را روان دی الحمدلله دا اوس چې کوم مونږه دومره غټ اچیومنټ شو انډر 23 چې کوم ورلد چیمپیون سکواش ورلد چیمپیون وګټل شو پاکستان او پاکستان کې اگین د خیبر پختونخوا نوم څنګه چې آلریډي د سکواش نوم راځي نو د خیبر پختونخوا په مایند کې راځي چې ټول سوپر سټارز د دې خاورې نه دي اگین یو ځل بیا موږ سره سوپر سټار چې دی په سټوډیو کې موجود دی او ما چې څنګه تاسو وایي یو عہد مونږ نن تاسو ته د یو دانه غټ داستان کو چې د نیکه لوبه نصیب پر را رسیدلې رسنګ را رسیدای باندې السلام علیکم نور ډیره مننه او اگین تاسو ته زموږ سټوډیو کې چې څومره زموږ سټاف ته زموږ سونه اف ام ایله خو تاسو ته موږ ډیر کانګریچولیشن وایو ډیره مننه چې تاسو موږ ټایم راکو یو وعلیکم سلام ډیره مهرباني تاسو نور امپریس شوی دادا نه کنه بالکل زه چې نن پلار نه ک نیکنه نه بالکل نه د پلار نه سوري د نیکنه ځکه چې زما زه چې کله ورکوټ هم ډیر ورکوټ هم نو دی سکواش ته بوتلم ما ټیم ما سبق ډیر خو ویلو سکول کې زه خوم ډیر نه پس رو بس سکول کې رو هغه شوم نو دی بس سکواش ته بوتلم نو زما هغه ټیم صفه خبره چې بالکل شوق نو ما به دا چپسونه برګرونه دا به ټول شپه دا مې خوړه سکواش شوق به مې نو سکواش ته ولاړم ریکارډ بم کوټ کې داسې پروت ما بهر څوک مې په ریکارډ وال بورانه به مې کولو نو بس رو ما باندې دیو بیا سختی کوله ډیلی ما وهل خوړلو اور سزاګانې مې ډیلی خوړې ګراوند لپاره بل سزا سکواش لپاره بل سزا نو بس رو بس هغه دومره سختی را منه شو چې بس ما بیا ویل نه یار بس اوس به کوم نو بس چې ټیلنټ خو ما کې پهل نو بالکل او هغه جنټیک
جراثیم هم دي بالکل ما ته به تاسو دا مسله و چې مخکې به منډه زه بس نه وم بس ما دا خوښولو چې به زه شاته خلکو سره لوبه کوم منډه وال به ماله خوند نه راکول نو بیا ورو محنت ما سٹارټ کړو ورو محنت نو हल्का फुल्का टाइटल्स रागो एशियन जूनियर टाइटल रागो एशियन सीनियर टाइटल रागो बया लास्ट ईयर 2023 के एशियन गेम सिल्वर मेडल जरागम पाकिस्तान के सॉरी चाइना हांगझो के जे हर साल का लपस की आई के पाकिस्तान के 122 गेमों आई के स्क्वाश सिल्वर मेडल अगस्ते ओके 122 और बया गए ना पस चिकन दे नो दाउस अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड चैंपियन शो نو دا ټول د دې چې کله دا سیز رالو تاسو اوس ریسنټلی ګراوند اوریدونکو غتونکو ته دا وایي چې دا وخت په پاکستان کې ریسنټلی 35 سال بعد سکواش ورلد چیمپئنشپ او شو پای کې 32 یعنی 22 ملکونو حصہ واغستا او پای کې خوش قسمتی نه او ظاهر ده پکار هم ده زموږ ټالنټډ نور زمان چې دی ورلد سکواش چیمپئن شو انډر 23 او د صوبې له پاکستان له نوم جوړ کو کله چې دا ګوري چې مونږ په سکرین ولیدې چې نور زمان ورلد چیمپئن شو او بیا موږ دا پته چې تاسو د خیبر پختونخوا او بیا د قمر زمان صاحب غونډه د فیملی نه تعلق لري نو وی فیل پراود او لکه شان د ډیر ډیفرنٹ فیل لا چې د خیبر پختونخوا یو نوم دی همیشه موږ ګورو چې خیبر پختونخوا سيزونه لګ سایډ ته دي تاسو د څنګه فیل کیږي چې کله داسې په ورلد پلیئر سره جنگيږي او هغه سره مزه زیاتې کې د پاکستانیانو سره مزه زیاتې نه هغه سره مزه پدې ما زیاتې چې د سره خو مونږ ډیلی گیم کوو او مطلب د سره مونږ د دنیا می چونه کړي هغه سره مقابله هغه ماین نه نه نو هغه سره دا چې مطلب بیا خلک خوخیم او کمپټیشن مای کې بیا خکی ځکه چې پاکستانیانو سره تاسو کوي یو بل گیم انسان ته پته وي چې څوک بغټي ون ساید 70% ون ساید بیچ وي اور باهر ملک سره دا پاند پورې پته نه چې څنګه زه فایل کې ایجپشن نه 2 لف ډاون وم او الته ما میچ وکړلو نو دا مال پر ډیره غټه خبره و دې پورې دې پسې زما ډیره فیلینګ سو هغه ټایم چې کله ما وکړله فیلینګ مونږ چې مخکینی کم پلیئرز دي مونږ کتلې دي قمر زمان سے بیا جانشم په ویډیوز کې ګورو د پاکستان ټلویزیون دای بچ کله میچز او غټنو د دای د وکټری مناولو انداز بدلو اوس لک بدل شوی دی خو فیلینګ آی تھنک چې فیلینګ بس دا چې کله ټول اف ډاون نو ما خو بس زړه لګ ونتي هغه شو چې یار دومره امیدونو په فرست راوند کې تاسو دومره امیدونو زما دومره ارسه پس پاکستان 35 سال پس پاکستان کې ورلد چیمپئنشپ کیږي او ټول دنیا ګوري د خلکو امیدونه دي اور نکمه مناستو پریشر بالکل نه پریشر نو مطلب چې دا نه چې زه وګټم دی مخامخ چې هغه پراود کم نو بس هي شاته زما ډیر مهنت او ځکه ټول ډاون شم بس ما دا سوچ کړل نه زه چې سکوټ ته زم نو چې سو پورې زه ختم نیم زه په کوټ نه روزم نو بس ما کارو شو بس الله ډیر غټ کارم وکړو الحمدلله او می ګټله بس بیا ټولو جوړل ها مطلب د ډیره خوشاله صحیح د ګران اوردونکو پروګرام د اکس پختونخوا نن موږ سره یو نه دوه چمپیونز د 1975 نه والا تر اوسه پورې د سکواش تاریخ چې کوم دی هغه موږ نن رايوځو کولو کوشش کړی دی قمر زمان صاحب د ون ان اونلی د خیبر پختونخوا فخر د پاکستان فخر د سکواش چمپیون یو نوموړی نوم یو سٹار او ورسره دا وخت چې د دنیا کې د پاکستان نوم روښانه کړی د خیبر پختونخوا نوم روښانه کړی دی موږ وایو کنه اکس پختونخوا په ریل مانو کې اکس پختونخوا د ورلد چمپیون سکواش ورلد چمپیون انډر 23 دا وخت نور زمان موږ سره سټوډیو کې موجود دی کته سو غواړي چې دینه سب تاسو یا د سره تاسو څخه خبرې اترې شنو 52 143 زموږ ټلیفون شمیره په دې باندې تاسو راتلی شئ دین علاوه فیسبوک باندې باندې سونو پختونخوا پیج باندې هم تاسو خپل کمنټس او خپل کوم رائے دا هغه تاسو سره شریکول شئ سر تاسو طرف اعتراض سر سکواش نوم چې والو د خیبر پختونخوا ډایرک نوم راځي کاغه په پاکستان کې او کړه پاکستان نه بهري خو خلک چې په بهر والی نو د پاکستان نوم مخه د راجی جانشیر خان جهانگیر خان تاسو او هاشم خان او د خیبر پاکستان کې نومونه د خیبر پختونخوا نوم راځي سر څومره ډیفرنس دی دا وخت تاسو ویني تاسو په دور کې د نور زمان د سکواش په دور کې ډیفرنس لوبه همغه لوبه دی همغه کوډ دی موږ وخت کې لګ سکورینګ ډیفرنٹ او د دې وخت کې سکورینګ ډیفرنٹ شوز موږ هاند اوټ سکورینګ او د دې هغه زموږ هغه ټایم کې میچونه په 2 نیم غنټه لګ ما ورلد چیمپئنشپ ګټل نو زما
ما دو غنټې 19 منټ فایټ کړو اغلا میچ لا آسټرالیا نه ما ټاټل پاکستان ته وروړو او دی وخت د دې کوم گیم دی شارټ دی اوکې بٹ اوس د کې سپیډ زیات راغو اوکې د سپیډ زیات راغو باقي لوبه خو مغه دی مغه یو سټریټ شارټ دی سایډ وال دی مغه کوډ دی ټیک دی کنه زما ماته خو صدا سي هغه فرق نه کوي بٹ کمپټیشن زیات شو کمپټیشن زیات شو اوس دا دومره گیم کله پاپولر شي هغه زمونږ وخت کې هغه تقریبا مې بي 12 یا 13 14 کنټریز لوبه کولو اوس 40 50 کنټریز لوبه کوي بالکل صحیح دا فرق دی نو هر سړی دا چې دا لوبه پاپولر شو نو هر سړی دا غواړي کې دا لایک ورلد ټایټل دی دا کوم وشو د کې هر سړی خپل ځان وجلې دی ایجپشن دی آسټریلیان دی ډچ پکې راغلی او انګلیش پلیران پکې راغلی هر ملیش جاپنیز کورین نو هر سړی خپل قسمت آزما او سو کمپټیشن راشي نو هغه پورا تیار راځي بالکل نو پکې سو وګټي هغه خوش قسمت وي زه خو خوش قسمتي ګڼم ټیک شو د نور زمان ګټر کم دی از ورلد چیمپionship دا د خوش قسمتي دی نو ډاوټ بالکل ډېر ټف کمپټیشن خالی خوش قسمتي الله تعالی مغله مدد هغه سره کوي چې مهنت مو کړی کنه بالکل دا څه نه دی مهنت بلچا کړی او مال برا کی دا خو دغه غشتنه دا مخامخ دي سر دا مخامخ لوبه او نو د دې گیمز کې صرف دا دی چې ماډرن هغه شو هغه ټایم کې ګلاس کورټ نو all 4 ګلاس کورټ نو one sided ګلاس کورټ اوس all 4 ګلاس تاسو ته بخکاری تاسو میچونه بکتلی نو 4 sided دی هغه لک بال ډیفرنٹ دی کورټ لک وډ دی هغه هارد شو ټیلیوایز مخکې چې یو چینل کول اوس په 100 چینل هغه ټایم پوره دنیا کې شي لایو پورا او استاد د دې میچ تقریبا 80 کنټریز کې چلے دو ټیک شو ورلد 80 کنټری کې چلے دو ټیک شو نو this is the سر نور زمان یو خبرو کوي چې ډېر ټف ټایم را کولو تاسو کله خپل بچولا په دې گیم کې ټف ټایم ورکړی دی جست بیکاز اف دا چې دای سو اوکی اور کنه دا خپل هم شوق نه دا خبر نه سی لایک منور زمان والا منصور زمان والا کوم زمان دی یا منصور زمان دی ما کتو هغه کله واړو هغه کوټ راتلل نو ما ته ښکارې دو چې دغه دا جامس یا دغه دا شتا دا ټیلنټډ دی دي ته وځه کوچینګ با ډیر کم کوم خالي د دې مهنت ایز ا ورلد چیمپیون فادر یو ته دانش ویلې کې یار ما زوی به ورلد چیمپیون وي الله سره کې هغه مهنت اونې کی نو سیمیلر نور زمان خبره کوي نه نور زمان واز ویری ټیلنټډ د دې هایټ ما کتو هایټ د دې هغه ټایم کې وړو کې هایټ ډیر خو لاست ډیر خو هغه پلیسینګ خو بٹ لتاردیکو ما ورته منډه وها دا مګوا د ریکټو بغلو ریکټه مات کو ما ریکټه ماته وا ظالم بچی ریکټ ماته ریکټ خو مفت ناراضي او ما ریکټ باندې خرچه کیږي او بیا ځکه لاړم نو د کوټ نه بار وته ټیک شو او نو کله زه لاړم هغه فائدہ وسو شو نو زه کله زه بهر لاړم نو بیا ما کسانو ته وینا وکړم مالې دا نور باندې نظر ساتي چې دې لوبه کوي یا نه کوي او ما ته فل اگر راکوي نو هغه ما ته ویل یار نن نور کوټ نه وته من 2 غنټې دلته ناستو جیم کې ناستو لوبه نه کړې نو ما ته وینا وکړم مالې الګه تا نن لوبه وکړه او ما ټول 2-3 غنټې وای ما دوه پړک ورکې ما دروغ وي 2 غنټې ته خبر ګرځې دی نه به دې لاړ سکواش ته پوس خو یار دا ما نکړه راځي ته نه چا سو کوي چې زه بار ګرځې هغه هغه ته پوس کوي بالکل ته پوس کوي نو چې ما ته پته و چې ټیلنټ شته او هغه ټیلنټ پته زما ایکسپیرینس الحمدلله نن تاسو مخامخ دي تجربه کله دنیا ته هغه خلک یو چې ما ټیلنټ دوم ټیک شو او نن په دنیا کې ما دا ټایټل پاکستان ته راوړو خیبر پختونخوا ته راوړو خپل نوې کلی ته نوې کلی 7 ورلد مخکې 7 ورلد چیمپیونز نوې کلی کېو هاشم خان اعظم خان روشن خان قمر زمان جهانگیر خان جان شیر وہ اوس اتم ورته ماشاءالله او لګي دین وړاندې آی تھنک حمزه
Hamza Junior. Yes, Hamza Yes, Junior. Yes. Hamza. He I'm again Mano from said the- it. I'm Mano said Yes, it. he again from Yes. the KP kana Yes. or Peshawar. Oh. نو موږ سره دا وخت د چمپionز یو خزانه ده الحمدلله ډیره غټه خو سر دا اکثر وی کنه وی چې بچي اکثر وی چې زدا موډي دا مطلب وته چې ډاکټر جوړ شوی نه زه انجینیر جوړېږم نو پلار وته چې نو سپورت ډاکټر به جوړېږي ستاسو بچو کله دا ویش کړی چې نه زه دا نه جوړېږم زه دا کوم نه او تاسو تفیل شي چې نه دلته کې د سپورت څنګه نشته زه په کوم نه دا سه د دې ویش نو چې یا د پایلټ جوړېږم یا د ډاکټر جوړېږم ایجوکیشن کې ګډ هو نو ډاوټ بٹ ما ته پته هغه یو مثال دی چې مخکې یو مثالو کې ته به لوبه کې نو خراب بشي اوس خو به لوبه کې نو نواب بشي او نواب بشي ټیک دی کنه او نوم دی نوم دی او لایک کله ما ورلد چیمپionship وګټو انګلند کې ویمبلی سنټر کې نو دا سمه کته پاکستانی فلیگ کرا اوچته دو یس ایگزیکټلی مال دا خپل د ورلد چیمپionship ګټو دومره خوند نو سمره غ فلیگ هغه فلیگ کته دا ګورګان ټول ولاړو یس نو فیلینګ و یار Yes, چې یار زما دونه غونته حصہ مونږ چې په سکرین ګورم ته ډېر خفي لادي تاسو فرند کې انګلند غونته خار کې زما وجنن پاکستان فلیگ اوچتي اوچتي سیملر هیر لایک کله دا کراچۍ کې دا ورلد چیمپionship و د فلیگ اوچته دو نو د دې هم هغه فیلینګ ورلد چیمپionship کو ګټلې دی بٹ دا فیلینګ یار دا پاکستان اگین په سپورتس کې پاکستان فلیگ دی هغه اوچتي او ټول ورته دنیا پلیران ورته ولاړ دي بالکل سر دس از big achievement تاسو چې کوم جرنی د سر دغه خو نعم البدل نشته چې تاسو د سکواش د راتلونکي نسل د لپاره یو مشعل راخوي نور څنګه ما د سر نه د پوسو کو تاسو مایند کې کله دا و چې چې د نن سبا دور کومه یوتو ګورو نه غي کې د کرکټ والا دغه زیات دی هغه جراثیم ورګډي دي کرکټ وغیرہ د سرم شوق کنه بس سکواش پک کوم په سکواش کې مخکې لاړې نه بل کوم سپورتس نه زما مطلب سکواش نه علاوه نور یو شي سره شوق نشته ایون مطلب کرکټ خو زما بالکل نه خو زه ګورم نه اور ما ته هغه ورځ د پی اس ال نه غي اوازم کو چې راشي خو ما ته انکار کو یا سوري زه نشم راتلی پریکټیسز را زما خپل ټریننګونه نو زال ته نشم راتلی نور سپورتس کې مطلب هلکا پلکا مطلب پہلا ما بیڈمنٹن کتو چې کله ورکوټ خو اوس خو چې کم دی نو زه سکواش لاون نن سبا دور کې موږ ګورو خلک سره د فوټبال او د کرکټ نه زیات انسپایرډ دي کنه دغه سي زیاتو د چا سره مقابله مزه درکړې و د کم ملک سره مقابله مزه کوي سر ته برازو سر خو د دنیا خلکو سره تاسو چې دا اوس دا دونه میډلز وګټل ډیفرنٹ ځایونو کې اوس ورلد چیمپیون شو الحمدلله چا کم ملک سره مقابله مزه کوي اکثر خو مایند کې انډیا هی کنه دین علاوه ایجپت سره ایجپت سره پدې باندې مزه کوي او مصر سره پدې باندې مزه کوي چې نن سبا اوس اغي په ټاپ کې لګیا دي اوکې ما ټاپ 10 کې چې ګوري نو شپږ او پلیران چې څنګه هغه ټیم پاکستانیانو جانشیر جهانگیر نیکامه لا ټولو په ټاپ 10 کې اوس ټاپ 10 کې هغه ایجپشنان دي شپږ وو مطلب نو ایجپشنانو سره تاسو مقابله کوي نو هغه مزه کوي اور اوس زما څنګه فائنل ونډر 23 ورلد چیمپionship کې کې نو فائنل ایجپشن سره ټیک شو ټو لو ډاون وم ټیک شو او بیا غینه پس ما فایټ بیک وکړو بالکل هغه مونږ ته چې په فرست راوند کې تاسو لکشن دی ډاون شوی بیا اپ شوی سر تاسو طرف ته راځو تاسو څنګه وایي چې گیم ما غره څه لک ډیر چینجز پکرال فاست شو شارټ شو خو باقي کوټ او ریکټ ما غره سیم ریکٹ لائک بگر شو اوکے زمونږ وخت لائک فیس وړو کې فیس اچھا اوس غټ شو اوکے سر کوم داسې مقابله را چې په سکواش کې تاسو کړی او هغه تاسو نه کلم په ژوند کې نه ریږي سیم د برټش ورلد چیمپionship برټش اوپن ورلد چیمپionship دا نه ما کې ما سیمی فائنل نمبر 2 3 پوزیشن د لوبو کولو پر دا ورلد چیمپionship ویمبلی سنټر کې کېدو ارینا کې ډېر په دنیا کې راغلي او زما کوارټر فائنل میچ ورلد چیمپیون سره جیف هنٹ سره آسټرالیا نو هغه ټایم والا ډیلی ټایم والا کم رپورټر دی ریکس بیلرمی هغه جیف ته وی جیف یو هیو ا چانس ټو win the world championship if you don't win who you reckon second
and who you reckon third chala ba chance war Yes. no aga vena ko I will reckon that Ken Hisco from Australia aga zauno gotam no abu gati third ki aga vele Gogi Lauddin Pakistani player ho yo Lahore de aga chances de bian aga no aga warta vena ki what about this Mr. Kamar Zaman aga we can handle him Okay. because he is strokes players Okay. strokes player ma strokes ma game ke quality dao ke ma strokes der mazboot ho ٹھیک شو I beat him in مطلب دا quarterfinals چې تاسو لایټ اغسته وای چې وی کین هندل two هغه لایټ 2 غنټه ولس منټ ما سره مقابله وکړو او ما هغه شکست ورکو بیا ما رپورټر ولا تل چې روم کې هغه نه تاسو کو هغه زما همت نشته که زه خبرې وکم دومره مستری کړی دومره او بیا هغه نه په سیمی فائنل فائنلز ما بیا ډېر فائنلز کې دا فائنلز کې پاکستانی پلیئر ما سره بیا لاهور والا ګوګی راودین ٹھیک شو نو هغه ما سره ناست هغه ما نه خپلې رو گیم کې معنا خو رنگین کې معنا خو ٹھیک شو الته ناستو ریسټورانټ کې ناستو نو خلکو راتله هغه ګوګی مبارک شاه هغه ته پته بس هغه مین کم کس دی خو لاړ اوس بس ګوګی بغټي او جی نو زما داسې کتو مالا مبارکبادي نه راکړي ټول ګوګی له مبارکبادي راکړي او ګوګی بیا ما 3 سټیټ بار کو اوکے ورلد ټایټل را ورلد ټایټل او اگین هغه چې هغه کم نوم چې هغه سر after 13 years ما ورلد ټایټل سر سمره ټایټلز دي دا وخت سر ما سره او جی ما سره over 100 by almost یو دلته کړو 130 دي اوکے هغه کې استرالیا امریکا کینیډا سنگاپور ملیشیا هالند جرمنی ټول سویډن نه نږدې کم یو دي سر د برټش اوپن والا برټش اوپن and world open ورلد اوپن او اوکے دا مطلب دا ټورنمنت یو نیم اټ چته سکواش کې دو ما ټول ګټلې سو ظلم ګټلې Okay. هغه ټایټل ٹھیک شو سر هغه ټایم خپل کې هم کمپټیشن ډیر په سکواش کې جانشیر خان جهانگیر خان تاسو دا ایون په خپل کې هم زما کیریئر کم دی کنه دا هغه 9 کال پورې ما پاکستان ریپرزینټ کړ ٹھیک شو ځکه لاړم نو هغه ټایم ما سره ګوګی لاودین هدایت جهان سجاد منیر تورسم خان جهانگیر روډ داو اور جیف فرنٹ ہسکو دایو سنیاریو هغه معنا مشران وو تقریبا and they gone بیا second phase کې جهانگیر سره تاسو سره جونیئر سره راغله جهانگیر چې جونیئر راغو بیا جهانگیر سره ما لایک 82 کې ما جهانگیر سره کوارټر فائنلز کې وکړو آسټریلیا کې ورلد اوپن کې آی بیٹ ہم دیئر اوکے بیا 82 کې جهانگیر معنا بیا کراچا کې وګټلو بیا 85 ورلد اوپن ما بیا جهانگیر سره وکړو برطانیہ کې فائنلز هغه جهانگیر معنا وګټلو بیا 85 کې and then 85 86 کې جانشیر نمودار شو ٹھیک شو بیا جانشیر سره مې دو درې فائنلز وکړو ٹھیک شو نو ما ته آی ایم لکی کې ما تقریبا آلموست جونیئر سینیئر دواړه سره 3-4 جنریشن سره معلوم وو ډیر ښه ما دا زما ایکسپیرینس ٹھیک شو سر دې جنریشن سره لوبه کوي کله او دې جنریشن سره معلوم کړی دی دا وین هی واز کډ اوکے اوس خو نشم کولای اوس خو خالی بس ولاړې ما ټکټ وکم د دې کوم کشر رونه دي هغه سره د کله شاټونو هم خپل نشه پورا کوم چې اوس خو ما هغه هیپ ریپلیسمنت دی یې کوم چې تا کوډ کې هغه نشم انجر نشم دس از الحمدلله او نو ریګریټ خوشاله مکه 9 کال پورې پاکستان ما ریپرزینټ کړه یس او دا صوبه تاسو ریپرزینټ کړه خاوره او اوس دا زما شوق دا زما ډېر خواهش وکړ ما بچیم داسې بیکاز ټیلنټډ ناو بٹ هغه پورې هغه سه محنت اونکړه اوکے او کم محنت هغه شاید هغه گیم ایز ا گیم ونه غشتو یا سر میبي ورش هغه بس دا هغه ډېر شریفان دي دوړه درې وړه مولا دي مولا بس هغه ټیک شو نور زمان څنګه تاسو نیکوې کمر زمان صاحب چې هغه نشه پوره کوي یا وات ایور څه هم دي او د ډېر د دوه درې جنریشن سره فایټ وکړو ټیک شو تاسو څه مخکې ګول څه دي آیا سکواش کې کم لیول د تلل غواړي اسپیشلی تاسو د نیکه چې کم ریکارډز دي هغه ماتولو څه چانسز یا هغه څه وش سشتا اوس خو مې ګول دا اوس د ټاپ 60 گیم کنه نو د ایئر اینڈ کې ګول دا چې ټاپ 30 کې ان شاء الله راشم او بیا اوس نیکسٹ منت زما شیکاگو کې دی ورلد چیمپئنشپ
اوکے نو او زما ګول سینیئر ته دی دا اوس ما انډر 23 ورلد چیمپionship وکړلو هغه بیا انډر 23 نه پس وی یو انډر 19 وی او یو د انډر 23 یو چې کمی نو سینیئر وی هغه بالکل هغه 25 کراس یا هغه په 23 نه ماته ټول ابو وی اوکے یس او نو هغه ته زما ګول دی چې ان شاء الله دینه پس هغه غټم ان شاء الله خو هغه کې دا چې لک ټایم لګي لکه چې هغه ټول پاکستان ریپرزنټیشن سونه دی هغه کې یو دی تاسو جست تاسو 64 ډرا دا 64 ډیفرنٹ کنټریز نه پلیئر اوکے اور هغه کې تاسو پاکستان به تاسو ریپرزنټ کړئ کله چې مونږ خبره غو د خیبر پختونخوا نو کله مونږ سر به د دې غوي چې سر هغه خو دورم کتلې د بد دورم کته چې کله په مونږ باندې د ټیرریست یا زمونږ باندې دا هغه ټاپاو لګی دا چې دلته خلک چې دی من پسند نه سر خو کدی خو مونږ ګورو سر نو په هر گیم کې د خیبر پختونخوا سٹارز دي ک کرکټ ګورو نو خړې دي ټول د خیبر پختونخوا سکواش یس سکواش کې کوم ګورو نو سپورتس خو یو د امن گیم دی امن نو دینو کلیر پته لګی چې موږ څومره امن پسند خلک یو کله تاسو سره داسې شوی دی چې دا ته ویل چې تاسو د خیبر پختونخوا نه یو اوکې تاسو څنګه چې سر وای چې زه وای چې وی کین هندل هیم تاسو کله چې لایټ اغستې یا فیل شوی دی ته چې پهلا ورکوټ هم نو هغه ټایم خو به زه ډیرو خلکو به ویل چې ما کوشش ته مې دې سره مهنت مکوي دې نه سم نه جوړیږي امنډ نشي والے دا ورغه اوس الحمدلله څوک چې لوبه مطلب لوبه را سره کول نه غواړي او چې تاسو لوبو کو نو څه فائدہ بوشي چې تا نه گیم نشو غسته نو اوس الحمدلله کمپټیشن کې څوک نشته دومره او بس عمدہ ګول عمدہ چې بس انټرنیشنلی های لیول باندې سکواش وکم او ټاپ 10 کې ان شاء الله خیبر پختونخوا نوم کله تاسو راغستل کیږي بهر چې کله بهر گیمز کوي خاص کر د فارن انټرنیشنل ټیم سره نه غي خو دومره دا نه پیژني مطلب فورنر پریس خدا دې چې مان اکثر تاسو کوي پاکستان نه کم سیټ نو زور ته مزه I am from Peshawar زه پېښور نه چې چرته نه 7 ورلد چیمپionز راوتی دي اوکې دا ټول نو دا غي ته پته اوکې سر د دې لوبې طرفه ترازو پاکستان چې څومره هم چمپionز دي کاغه هاکی کې دي کا کرکټ کې دي چې دا دوه درې لوبې ډېر فیمس دي سکواش ټول د خیبر پختونخوا دي الموست کرکټ یا نور لوبې دلته کې هاکی خو زموږ قومي کھیلو سایت ته شوی دی بیخي خاص سایت ته سکواش یو ځل بیا موږ وکړو چې دا ینګسټرز وسرال تاسو نه پس حمزه شو اوس نور شو هغه زموږ جنکې دی پکې لګي مداسې چې هغه دا لوبه راوچته کا سر څنګه سکواش هغه رنګي دې ته هغه ټایم نه ملاويږي دې ته هغه ویلیو نه ملاويږي څه وجوهات دي چې دا لک سایت ته شوی اوس رو بیا روچتي وجوهات څه دي سکواش پلیئر هغه ته سکواش لوبه ته دومره پریفرنس نه ورکړي کی خبر ده پزارای نمبر نشته اپریسیشن نشته ګران لوبه دی ریکټ ګران دی بال ګران دی ټایم لګي او مطلب دا بس بهر به ټیکټ والے اوس الحمدلله پاکستان سکواش فیډریشن دی دغه پریزیډنټ دی هغه ایر فورس چیف وی هغه ډېر خیال ساتي چې هغه یالته دی بټ کته خیبر پختونخوا خبره ته وکي نو خیبر پختونخوا خبره زه کوم نو خیبر پختونخوا په دنیا کې پېژندل کیږي نوې کلینو یس پر دلته کم پزرای دی هغه نه ملاوي هغه بس هغه ته مونږ ټول کدوان ښکارو this maybe هر ټالنت بداسي هاکی ولم داسي دی وجنه ته وګوره کې دلته نه ایون پلیئر دی یا ایون ایکټر دی او د نو تختی لاړ شي کراچي ته لاړ شي کراچي کې هیرو شو فردوس جمال او تختی لاهور کې هغه هیرو شو دلته بس دلته پرته دی هغه څوک تاسو نه کې بلته یو سایډ باندې ناشتي this is the thing خیبر پختونخوا نه زیات پنجاب کې یا هغه کې صوبو کې زیات پزرای ملایوي زیات باندې هغه کوي دا بیډ لک بٹ موږ په دې باندې نیو کې جی ټیک دی زه خوشاله ما دې خوشاله دی یار ملک نوم کو د خپل علاقې نوم کو چې څوک شاباشي راکړي یا شاباشي نه راکړي موږ سټیسفاید یو زه سټیسفاید یم دا سټیسفاید دی بالکل تا ته نه ګورو موږ ته موږ ساينامات براکه کې ما ملک نوم روخانه کړی دی ډزنټ میک اني ډیفرنٹ زه سټیسفاید یم کې یار
دا ما خوره دی او په دا نه وي ما په دنیا کې ما ته جاب ملاوېدو آسټرالیا امریکا کې او دنه 200 ګونه زیات د خوره لپاره تاسو جابس بس مال دلته ټکی خپل ماما د چا د چاچا د دوستان یاران دي ما خپل لایف دلته تیر کو and I am enjoying اور دینم دا امید لرم کې دیم دلته سر دا غي سه لاس ونشو دا ګټه ده خپل علاقه دی خپل علاقه نوم کوم کو ایگزیکټلی نور سر خو خپل هغه چې کوم سفیس کر یا فیس کول هغه ویل کنه ډسکشن کې دا راته وای چې تاسو دا وخت په سکواش کې څه چیلنجز کاری چیلنجز دي او څنګه به دا ټیکول غواړي چیلنجز مطلب چې کم مخکې کم ټورنمنټس په سکواش په دې ګلوب کې تاسو چیلنجز څنګه چې وایي کنه چې ګورنمنت سپورټ نشته یا څوک دا سپورټ کوي نه ایز ا پلیئر څه چیلنجز دي دا وخت ایز ا پلیئر هم دا دي چې ګورنمنت ته سپورټ پکار دی چې څنګه اوس مثال ما ورلد اولمپکس نه بعد ورلد چمپionship وي ما وګټلو زه د پیښور د پیښور مطلب ما ته چا اوسه پورې आवाज نه کړ سوي د آرمی کور کمانډر نه اوکې هغه لا ما ته چا आवाज نه کړ الکه زما ډیر حق جوړي اپریسیشن زبا د کې تش د پاکستان ایر فورس وېما چې هغه ډیر سپورټ راکړي مالا پاکستان ایر فورس زموږ کم ایر چیف مارشل احمد ظهیر بابر سیدو سر هغه ډیر زیات سپورټ کوي او دغه سپورټ پروینشل ګورنمنت طرف نه سپورټ هغه نه دی اپریسیشن نه مطلب نه دی راغلی ټیک شو څه غاڼه د سکواش فیوچر څه کاری تاسو ته سکواش فیوچر هم دا کاری چې د پاکستان ایر فورس نامه دوباره لم چې او د سکواش سمرم ژوند دي د پاکستان د ایر فورس د ژوند دي ټیک شو پاکستان ایر فورس سپورټ کوي نو ځکه چې زموږ پلیران مطلب خدي مطلب هغه ته ریکټس ملاويږي هر لحاظ سره مطلب هغه سپورټ کوي پیسو لحاظ سره هر لحاظ سره هغه لاون نور سپورټ نشته صحیح ده ثانک یو سو مچ نور زمان او سر ډیر مننه تاسو نن مونږه کوشش وکړو چې دوا ورلد چمپionز او د یو خاندان نه د یو کورنۍ نه او یو دوا درې جنریشن سر د سر جنریشن ثird جنریشن یو درې جنریشن مونږه تر مخامخ کو چې څنګه د سکواش لوبې د پاره او د سکواش د دنیا ته د دې څه خدمات دي او څومره د دې لوبې ته وده ورکړه او څنګه دنیا ته پہچان کو په خصوصي توګه د پښتونخوا یو مثبت اړخ دنیا ته مخکې هم وړاندې کړی دی او اوس هم وړاندې کوي زموږ له خوا د یو جهان مننه او یو تر سره موږ د سلوټ پېښ کوو چې د دې صوبې هغه نیگیټیویټي چې د لوبې په دې شکل کې دنیا ته په مثبت اړخ چې خیبر پښتونخوا د امن خار دی او د کې خلک چې موسیدونکو دي همیشه سوپر سٹارز دي نه چې هغه د په بد نظر وکتل شي یو ځل بیا سره تاسو مننه نور تاسو مننه اند بیسټ اف لک چې امید لرو چې همدارنګ ډیر غټ نوم بچ دی پاکستان لا او خیبر پښتونخوا له وړي د سر خبره د نوې کلی نوم بچ دی د پیښور نوم روخانه کوي ثانک یو سو مچ ګران اوریدونکو دا و زموږ د پروګرام یو نه دو سپر سٹار سره نن خبرو کې امید ده چې تاسو هم پروګرام اوریدلی بل پروګرام کې د نور مل مسره او اکس ته پښتونخوا سره بیا تاسو ملاقات کوو غو پر غواړو اجازه نه لا پمه